وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر نه راواپس شو سار لیله ټوله شپه څه وکړو سفر یې وکړو حتی اذا ادرکه الکرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خوب زورور شو سم یو میاشت بار تېره کړې او بیا واپس را روان دی او ستړی نو او د شپې سفر یې کړی نو خوب وله ورغی چې خوب ور ولګی عرسه تعریس په عربۍ کې دې ته وایي چې د شپې په دې اخرنۍ برخه کې چې د مسافر پړاو واچي ویده شي دې ته په عربۍ کې تعریس وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړاو واچو وقال لبلال نو بلال ته ووایي اکلأ لنا اللیل بلال وی خیال کوه نن شپه په تا باندې چوکیداري ده او ټول ویده شو ټول لکه چې ټول ستړي شي نو بلال رضی الله عنه څه ناشنا مؤمنانو سړی ورته حیران شي اوس دلم خوب ورغلی نو دا خوب یې په دې وتښتو ابو هريره رضی الله عنه فصلى بلال ما قدر له بس په تهجد ودرېدو په تهجد کې ولاړې به نو خوب به نه راشي ونام رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موده شو ملګري موده شو سهار ته بلکل نږدې بلال رضی الله عنه خپلې سورلۍ ته هسې ډډه ولګوله چې زه به ناست یم چې به دوی مانځه در پاس مواجه الفجر مواجه الفجر مطلب بلکل د نور خاته ته مخ کړی مو کوم طرف نه چې سهار راخیږي او دغه شان ناسو په انتظار باندې چې زه به دوی راپاسم فغلبت بلالا عیناه وهو مستند الى راحلته بس خوب پې ضرور شو ویده شو دیم خوب پې راغی ستړی او صحابه کرام وده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وده یو هم راپانسېد نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسېد نه بلال راپاسېد او نه په صحابه کرامو کې بل څوک راپاسېدلی حتی ضربتهم الشمس د نور چې ګرم کړو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی کس و چې راپاسېد نور ګرم کړو نور د ګرمۍ چې و چې وایي څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسېد او ډېر د یېرې په حالت کې راپاسېدو وایي ای بلال بلاله آواز یې ډایري کړو که نه چې موږ تعالی ذمهواري در کړې وه بلال راپاسېد وایي یا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك إذا الله پیغمبره زما مور پلار دې په تاسو قرباني خو زما نه هغه چا څه اخیستې وه هغه تا نه یې چې اخیستې وه وي تاسو هم راپانسېد یو زه هم راپانسېد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اقتادو اقتاد البعیر په عربۍ کې داسې ویل کېږي چې کله خلک د اوښان په ځان پسې راکاږي وایي زه د اوښان را روان کړي په ځان پسې راځئ دوی د خپلې سورلۍ روانې کړې لږ مخکې لاړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس وکړو بلال رضی الله عنه ته امر وکړو نو هغه اقامت وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ وکړو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سهار د لمونځ ختم کړو نو بیا یې دا ووایي من نسي الصلاة فليصلها اذا ذکرها د چا نه چې لمونځ هیر شي یا ترې پاتې شي نو چې څنګه ورته رایاد شي کوي وی دا مسله بلوغ المرام مشکات المصابیح عمدة الاحکام او په دې درسونو کې موږ تفصیلا ذکر کړی چې دا غلطه مسله ده چې تا لمونځ قضا شي نو سبا هغه لمونځ ته انتظار کوه لکه ودیس کې دوی نه سهار لمونځ قضا شو که نو بیا زموږ سره مشهوره طریقه څه ده سبا سهار مانځه سره به راګرځو دا کومه طریقه ده او ته به د سهاره پورې بیا یې سبا طریقه دا ده چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو بس لمونځ یې شروع کړو او دته دا خبره یاد ساتئ هغه کیدی چې خوشحاله شي کوم چې ډیوټۍ له په 9 بجې ځي ځان ته ټیم پیس په 9 بجې ایښودی چې زه وګوره پیغمبر لمونځ قضا شو بیا وروسته وکړو نو موږ هم ناوخته راپاڅو بې ځان له بیا یې کوو نو یو شی شو نه یو شی نه دی یو شی نه دی دا مسله ما بار بار بیان کړې ده قصدن عمدن چې څوک لمونځ لیټ کوي او بیا وروسته کوي 1,00,000 پیرې که راوګرځي الله یې ترې نه قبلوي ته لمونځ قطعا الله نه قبلوي نو سړی وي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خو دا نه غوښته ولې هغه په دې نیت ویده شوی و والعیاذ بالله چې زه به هله راپاسم چې کله نور راوخېږي یا صحابه کرام یا بلال رضی الله عنه نه انسانان دي خوب پې زورور شو دا اوس معذوره دي ګوره ما تاسو ته د فایدې تفسیر په درس کې ذکر کړی وه الله ولې موږ ته په انسانانو کې پیغمبر رالیږلی دی د هغې وجه دا ده لکه مشرکینو په ملایکو کې ولې نه راتلو اوس که ملایکو کې راغلی نو ملک له خوب ورځي نه ورځي
نو دا مسله به موږ نه معلومه کړې خو چې کله په انسانانو کې راغی خوب پې زورور شو اوده پاتې شو نو موږ ته پته ولګېده چې په چا که چېرته خوب زورور شي او بیا وروسته راپاسي نو څه به کوي هغه موږ ته پته ولګېده ورسېدی